کنعان د نوح علیه السلام زوی و، دی مسلمان نو، دی کافر. نو نوح علیه السلام ورته آواز کوي، ونادى نوح، آواز وکړ نوح علیه السلام ابنه خپل بچی ته، اے بچیا، وکانه فی معزل، دی یو طرف ته د پلار نه اخوا و، سیټ ته و، کشتۍ ته نه راخته. پلار ورته وایي یا بنی ارکب معنا، اے بچیا راشه موږ سره په کشتۍ کې سور شه، مسلمان شه، زما ملګرتیا وکړه. ولا تکن مع الکافرین، د کافرانو ملګرتیا مه کوه، د کافرانو نه کېږه مه. نو کنعان ورته وایي نه بابا، زه به د سیلاب نه پټ شم او بچ شم، یو غر ته به وخېږم بره، ما ته به د سیلاب او د دریاب او د طوفان دا اوبه نه رارسي. یعصمني من الماء، دا غر او دا بره ختل به مې د اوبو نه بچ کی. پلار ورته آواز کوي، نوح علیه السلام ورته فرمایي لا عاصم اليوم، نن د الله د عذاب نه بچ کېدل نشته مګر په چا چې الله رحم وکړو، یعنی چا چې ایمان وروړو. که ایمان دې وروړو بچ به شوې، کنی بچ کېده دې نشته. معلومه دا شوه که د پیغمبر زوی م یې خو چې ایمان دې نشته نو بچ کېدلو نشته دی. خبره د حسب او د نسب نه ده، خبره د ایمان ده، د للهیت ده، د ایمان او د اعمالو په بنیاد باندې بچ کېدل دي. چې ایمان او اعمال دې نه نو که د پیغمبر زوی او که د عالم زوی او که د پیر صاحب زوی بچ کېده دی نشته دی. الله به تپوس کوي.